نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمرات البجوان درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د میت نفس د دفن نفس چې په مونږ او تاسو کې یو څو عملونه داسې دي چې هغه زمونږ او تاسو سوچ دا وي چې د میت د ورثو د هغې سره زمونږه د تعزیت خو د هغه تعزیت نه مونږ او تاسو زحمت جوړو اوس یو څو مسالې پکې داسې دي چې خصوصا زمونږ په ښار کې اندر دا پېښور کې مونږ او تاسو د عمل جاری ساتو الان کې د دې اس حقیقت نشتا یو مونږ او تاسو چې کله په مړې پسې درېمه کول بیا مونږ او تاسو جماعت تا 40 دن طالبان مناسب لخوراک وړل او بیا جمعې کول صلیختی کول او بیا کال کول نو حقیقت درته ویما چې ورثو ته دا مړی میت ډېر ګران پرېوځي او په اسلام کې د دې خبرو اس بیان نه دی راغلی نه صحابو کړي دي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي نه صحابو کړي دي نه تابعین او نه تبع تابعین او نه زمون اکابر علماء بلکې علماء پر ردونه کړي دي چې د عمل ټیک نه دی یو سړی به مالدار هغه به کولی شي یو سړی مالدار دی هغه هر څه وکړل خو یو سړی غریب دی وس او طاقت نه لري هغه به څنګه کوي هغه به بیا د شرم نه کوي به په معاشره کې داسې خبرې دي چې دا قوم بسوي یو ملګری مې دی د یو ملګری په کور کې میت رال وای ما دې کس ته ویل د ورثاو ته ویل
چې دا تسکه دا حساب کتاب رواخله په یو مسجد کې په یو مدرسه کې پلاره کې د الله پلاره کې ولګو خلک په اوخري خبره ختم شوه چې ډېر شوق تکیږي نو داسې وکا نور تا ته دې اجازت نشتا نو یا غراته په جواب کې ویل چې کدا درې مو ونکړه اندا خلق پسوي مونږ دې وخت کې دین او اسلام پریدو دا ته وې زمونږ رسم او رواج حالان کې د دې خبره اسلام مونږ ته اجازت نه راکړي زمون په ډیرو خبرو په اسلام پیروي نشته تابعداري نشته مونږ د رسم او د رواج مطابق چلیږو نو یو په میت باندې دا واقعات راشي د هغه کور کې مړی شوی دی غمرازي دا خفګان نه او یو پس شاته دا پراسز راشي چې درېمه به تیرې کوما او جمعه ته مولوی صاحب له به تیرې سولې اختر زه روټه لګما او به پس جمعه تیرې کوم او به پس سولې اختر تیرې کوم او کال پس لا بیل کوم نو دیتا وی پا اسلام کی زحمت دا ظلم دے دا دا میت دا ورسو سر ظلم دے نو تاسو دا مای دا مخ کی جمعه باندې و خبر کړي وا کچری دا میت دا ورسو کې نابالغ معصومان وی او به د میت مال لګول چې کم د ورثو مال له نو د نابالغ مال ته په داسې انداز کې نشه لګولې نو بیا مکمل دا طریقې حرام ده ځکه د نابالغ معصومان مال لګي په ناجایزه طریقه دا جوړ شوی څنګه دی په دې باندې حقیقت هم په یوم د دې د جوړواله په حقیقت اصل کې هغه وخت کې یو بری صغیرو تاسو ته مو وی چې دا معاملہ په یو درې سلور ملکونو کې روانه ده په نور دنیا کې دا معاملہ نشته صرف په یو درې سلور ملکونو کې دا کیسه روانه ده پاکستان افغانستان هندوستان بنگلاديش دا گاونډین ملکونه صرف دا معاملې په دې کې روانه ده په خوا زمانه کې بری صغیر و مسلمانان د اعمال مطابق ډیر کمزوري وو نو یو مولوی صاحب یو جماعت ته رالو چې دا جماعت آباد کم نو منظور جمع به ورکولې خو هغه خلکو بالکل د دې مولوی صاحب د روټۍ خیال نه ساتلو نو چې خیال یې نه ساتو نو مولوی صاحب هم پریشان هو دا مولوی صاحب مطالب او مسابق ویل چې زه نو په خپل سبق هم مو دا جماعت په ماباد شي که زمونږ استادو سوچ زمونږ د پخوا زمانه د طالبان اکثر په دې جماعتونو کې دا جماعتونه د دیو هسټري وسم دا معاملې روانه ده خو دې کې د طالبان او مولیان ډېر زور لري جماعتونو ته یا مدرسو ته دیو عام هسټلو ته زیات توجه نه ورکړي دي ډېر وجوهات دي د سبق د معاملاتو یو دار طالبان مولیان غریبانان دومره وسه نه کیږي
چې زه په هاسټل کې دی راشم یا په هوټل کې دی راشم نو دی طالب او مولوی صاحب دا سوچ وکړو چې خدای کېږي بسا الله رب العزت ورته په دغه علاقه کې بر صغیر او هندستان الله رب العزت ورته په دغه علاقه کې یو مړی وک چې مړی وشو خلک مناسب لراله چې څه به کوو ویل داسې کار دی چې کله تاسو د دې درې مینه فارغ شئ نو بیا به څلوېښت ورځې لګاتار د جومات ته یو وخت روټۍ راوړئ دا د مړو معمول دی نو هغې خو په څه نه پوهېدل نو ملا صاحب طالب ته وایي چې الله رب العزت د څلوېښت ورځو کار الله وکړو د دې نه پس بیا الله مسبب الاسباب دی نو څلوېښت ورځې دا معمول روان و چې څلوېښت ورځې برابرې شوې وایي اوس به څه کوو وایي اوس به د دې نه پس ته څلوېښتي کې نو دا به ستا اختتام شي خلق پر راټولې زه ټیک ته چې هغه پروسس ختم شو څلوېښت ورځې برابرې شوې ملا او طالب سے پریشان دی چې خدای اوس به بیا څه کوو الله رب العزت په دغه علاقه کې بل مړی وکړو چې بل مړی وکړو بیا الله د هغې سیسټم روان کو نو دا سیسټم روان و چې د درې مړې پکې داسې وشول نو دا خلک پوه شو دا راټول شول دا الله بندگانو دی ملا صاحب له د روټۍ غم پکار دی چې د روټۍ غم هم ولونه کم دغه مړې به راپکې کېږي نو سیوې څه به کوو وایي دې له وظیفه شروع کوو نو دا اکثر دا طالبان وظیفې غواړي که مونږ تاسو ګورو زمونږ تاسو په معمول کې دا را روان دي نو دا پروسس د هغه ځای نه بنیاد کې ایښودی شو یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې خپله مدرسه وه مدینه کې د هغه طالبانو معمول دا و چې څوک په ماښام مسجد نبوي ته راتلل نو چې څه به چا برابر کړي نو طالبانو له به راوړل اکابر صحابه پکې په دغه مدرسه کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا طالبانو نن زمونږ استادو د امت غټ مفتیان دي د احادیث نو بیا د طالب او د خلکو به وی چې مونږ خو ول نه شو راوړی یا به وزګار یا به داسې خو زه د طالب به کور ګرځي او راټولی به نو د هغه د وظیفې پروسس دا د دغه دی نه په مونږ او تاسو کې سټارټ شو خو خبره د مړې درېمه بیا د هغې جمعې بیا د هغې څلوېښتي بیا د هغې کال که مونږ او تاسو دا د اسلام او د دې دین جز ګڼو چې دا د اسلام رکن دی او د دین جز دی نو ګناه کبیره ده دې ته وایي بدعات او دا اکثر دا روایات په مونږ کې را دننه کړي چا دي دا روایات په مونږ کې را دننه کړي فرقې شیعه دا ټول روایات دا څلوېښتي
دا سیستم دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا شهادت نه پس شپږ کاله پس په عراق کې یو شیعه گورنر هغه راوچت شو چې هغه راوچت شو نو دا ټول روایات په موږ او تاسو کې رادن نکړل دا سولیختی نو اکثر په موږ او تاسو دا سولیختی کو نه دا فرقه شواریت چې کم د شیعاګانو د فرقه رواج په موږ او تاسو کې رادن نه دی استاد محترم بویل حسن جاسر رحمت الله علیه الله دې وبخي سره د خور هغه بویل چې کله ان مونږ او تاسو خپل لاره پرې خوسته کم د الله او د الله د رسول لاره ده چې مونږ او تاسو دا پرې خوسته نو بیا به په خوارجو په فرقو په رسم و رواج پسې روان شو نو اوس مونږ او تاسو اکثر چې کم دی په رسم او په رواج پسې روان یو نو خصوصا مونږ او تاسو له الله رب العزت توفیق را نصیب کی چې د داسې عملیاتو نه ځان محفوظ وساتو ها په خپل مړ پسې وکا زله درکې د انسان چې زه ته پسې سدسې عمل وکم چې الله وسره د رحم معامله وکي دا د هر مؤمن د میت ورثه زله درکې چې زه داسې عمل وکما چې زما د میت سره الله د رحم معامله وکړي نو عزتمندو بهترین عمل په دنیا کې څه شی دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې دا معامله وکړو دا خیراتونه او دا وغیره د الله په احکاماتو زندگی په خپل ژوند کې تیر کړو دریم سپاره کې الله رب العزت آخره کې فرمایي چې په خپل ژوند کې د معمولی غونته کې ذرات عمل وکړه په خپل ژوند کې نو الله رب العزت په دیرشمه سپاره کې سورۃ زلزال کې وایي مثقال ذره شر یرا وایي د مثقال د ذره د عمل مو کو کده شر او کده خیر وو ورځ په قیامت په تاسو تراته کوش پدری مزباره کې الله رب العزت په اخره کې وای بل يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا او فضه وای فل يقبل ان قبل ملء الارض چې دازمکا دک کې د ذهبن د سرو زرو او فضه یا د سپینو زرو چې د ازمکه الله تر ډکه کې او الله ته ورکه چې یا الله دا والا ما په وبخه نو فلا يقبل کومګ تاسو په ژوند کې په خپل ژوندۍ کې اعمال تاسو وکړل چې د الله رب العزت په احکاماتو پیروي وکړه د هغه تابعداري وکړه او د الله د رسول د احکاماتو د الله د رسول د سنت اتباع وکړه نو دا د ژوند معامله د آخرت کې به الله بیا دنیا کې د موږ تاسو اعمالو ته ضرورت نشته ها د موږ خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د دې خبرو نفي نه کوم چې په مړي پسې خیرات مکوا د دې خبرې زه نفي نه کوم ثواب ورسستا په میت پسې تا خیرات وکړه خو بیا دریم تعین جوړول چې دای نن درېمه ده او په درېمه پسې خامخا دیګ پخوم یا پسې غوا میخ حلالوم تعین د درېمې دا رسم او رواج دی رسم او رواج د دې اجازت نه ورکوي بهترین د صلیختی 40 دن صلیختی برابر شوا
نو بیا اسلام د دې اجازت نه ورکوي میت پسې وکړه خیرات چې څومره دې وس او توفیق دی خو مال پسې خپل ولګوه د شراکت مال به پسې نه لګې شراکت کې به یا د چا زلوي یا به د چا زله نه چې کله دا میت وفات شي د هغې نه پس اهل او عیال ته مال پاتې شي دا ټول د شراکت شو دا د ورثو مال شو د میت حق د دې نه ختم شو د دنیا د مزاج داسې را روان دی چې مونږ او تاسو کو د ځمکې او جایدادونه مونږ ته پاتې دي زمونږ او تاسو به لاړ شو ختم به شو نور زمونږ اهل او عیال ته به پاتې شي زمونږ او تاسو حق ته ختم شو نو دې ته بیا د میت د شراکت مال وی نو دا ټول د شراکت مال شو یا به د چا زلوي یا به د چا زله نه خیرات پسې ښه خوندور وکړه خو د خپل مال نه وکړه نو چې کله مونږ او تاسو د خپل مال نه وکړو نو بیا به هم پته ولګي نو عزتمندو ډېرې خبرې په مونږ او تاسو کې داسې دي چې هغه رسم رواجي دي او خصوصا مونږ او تاسو د دې رسم رواجي نه ځان محفوظ کو یو په مونږ او تاسو باندې د میت غم دی او بل طرف پسې دا پروسس غم را په غاړه شي خلق پسوي نو د خلکو دپاره بیا دومره لوی ځان له تاوان ورکو ام د دنیا تاوان او ام د آخرت تاوان هیڅ فایدې نشته نو بهترین عمل علما دا ذکر کړی دی چې یو سړی ډېر شوقمند دی او شوق لري وکه پسې خو نن دور کې بله لارې دي ښایسته لارې دي هغه عمل مونږ او تاسو وکړو چې هغه د همیشه زندګۍ میت ته میلاویږي نو د هغې دپاره بهترین عمل څه شی دی په مسجد کې په مدرسه کې په لاره کې چې هغه د جمله حقوق الناس ته چې کوم دی په هغې کې پیدا میلاویږي او جاري وي نو مونږ او تاسو د داسې عملونو پابندي وکړو نو الله رب العزت دی ما او تاسو له ټولو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د داسې رسم او رواج نه د خدای پاک ټول مسلمانان محفوظ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین